بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې د ماموندو او د بعضې علاقو د واړه مامون نه خلکو مطلب ډسپلیس کېده، یعنې خلک روان شوي خپل کورونه پرېږدي. نو چونکې مونږ به انشاءالله څنګه چې مونږ مخکې غږ اوچت کلی و، ظالم خلاف ولاړو، دغه شان به انشاءالله بیا هم ودرېږو. مشکلات به راځي، دوی کې څه شک نشته، مونږ ته به هم راځي، تاسو ته به هم راځي. او یقیني چې د قرآن آیات دی انما العسر یسرا، الله پاک د هر مشکل نه وروسته اساني را پیدا کوي. خو زما غرونو ته پیغام دی، یا د هغه علاقې خلکو ته پیغام دی، یا زما چې کوم ذاتي ملګري دي، دوستان دي، رشته دار دي، یا زمونږ د ګوند څخه کوم خلک تړلی دی، زمونږ د یمن په چغه باندې چې کوم خلک ودرېدو، نو هغې ته زما نن پیغام دی چې دغه کوم خلک را روان دی د خدمت وکوي. چا څومره وس کېږي د وس مطابق هر سړی د هغې مدد او مرسته وکوي. چا څه ځای خالي دی بل له ځای ورکوي، د چا خوا کې سکول خالی دی بل داسې سرکاري ځای خالی دی، په هغې کې هغې ته ایډجسټمنټ وکوي، هغې ته ځایونه سیټ کوي، هغې ته ودرېږئ. انشاءالله مونږ به ودرېږو، دا قوم ویني. او نن ورځ دا شاید چې دغه تکلیف راغلی دی، مونږ تاسو ټول ولیدو، د خپل وسه پورې او څومره چې طاقت و هغې ټول استعمال هم کلی دی. او انشاءالله بیا به هم کوو، میدان به نه پرېږدو. نو صوبایي حکومت خو به خپله ذمه داري کنفرم پوره کوي، په دې کې خو څه شک نشته. خو زمونږ چې کومه ذمه داري ده زمونږ د ملګرو زمونږه، مونږ به هغه هم پوره کوو. مونږ به نن ودرېږو او دې یقین څه چې انشاءالله الله تعالی به مونږ ته انصاف راکوي. کوم خلک چې مونږ څه ظلم کوي، جبر کوي، دا په کوم آه او فریاد چې دا خلک را روان دی، دا د الله بندگان دي او الله تعالی دا ټول ویني دا هر څه. نو انشاءالله زمونږ امید دی چې د هغې انصاف به مونږ ته ضرور میلاویږي. خو کم از کم په کوم لږ خلکو چې نن دا امتحان راغلی، په کار دا دی چې نور ټول باجوړ مونږ سټینډ والو ودرېږو، او د دغه خلکو ته کم از کم دا پیل نشي چې یاره زمونږ څوک نشته، مونږ تنها یو، چې دوی دا محسوسه نه کړي چې یاره مونږ لاچار یو، چې مونږ د هغې کم از کم په خپل ځي باندې د وس مطابق د هغې مرسته او مدد وکړو. انشاءالله الله به زمونږ مددګار وي. زما یقین دی مونږ مسلمانان یو چې الله تعالی به زمونږ مدد کوي. نو ټولو خلکو ته مې پیغام دی، او نور چې انشاءالله دلته ډي سي صاحب انتظامیه به د هغې بھرپور تعاون کوي، هغه به ورته ودرېږي، د هسپتال نه واله تر مالي اډه پورې به دا ټول شیونه یقیني جوړېږي. دې کې به انشاءالله هېڅ دویمه خبره نه وي. خو مونږ به ودرېږو، مونږ به د دغه خلکو آه او فریاد جوړېږو چې کم از کم چاته دغه نه وي. دا چې کوم خلکو څه ګاډي دي، ذاتي استعمال ګاډي دي، یا هغه دا وخت په استعمال کې نه وي، باید چې هغه هم د مرستې دپاره ماموندو کوم ځای نه چې خلک روځي ځان محفوظ مقامات ته منتقل کوي، چې هغه ځای ته دغه خپل ګاډي استعمال وکړي. کوم ډریوران چې دا وخت د مجبورونه غلطه پیدا لي، نو هغې ته مې پیغام دی چې د الله نه ویرېږئ، او داسې وخت عنقریب دی چې الله بیا تاسو ته هم داسې مشکل کړی کړي لکه څنګه چې نن خلکو ته راغلی دی. نو کوم ډریوران حضرات چې داسې قسم عمل کوي، اول خو به په هغې لعنت وي، انشاءالله د هغې به احتساب هم کوو. داسې به نه وي چې هغه به د خپل من او مرضۍ مطابق چې هغه څه غواړي به کېږي، نو د هغې به هم کېږي. او انشاءالله دغه کوم خلکو په انحلا کې چې مطلب څوک روزي، نو انشاءالله هغې ته به هغه معاوضه د ډي سي طرف نه میلاویږي. جلد به د هغې پراپر ارینجمنټ تیار شي. نو انشاءالله تاسو مه مایوسه کېږئ، مونږ به انشاءالله ودرېږو، میدان منو، د دغه خدمت او د دغه عزم به کوو. ډېره مننه. الله مو عزتمن لره، قدرمن شه.